لپټاپونه وسوځول شو. لپټاپونه د څو روپو دا پراته وله؟ لپټاپونه چې تقریبا د 1 کروڑ څخه د 2 کروڑ په مابینځ کې د 1 څخه د 2 کروڑ په مابینځ کې لپټاپونه پراته وله. دا ګرده وسوځل شوله؟ ګرده وسوځل شو. زه د امام مسکین ګورم کې بیا د تیر کال چې کراچۍ روان اکسیډنټ شو. او ته د هغو ورور یې؟ ښه زموږ د کور د هغه اخري امید موږ ستا سره یو. دغه دی خدای پاک مهربانه دی. ملګرو د دو کم از کم د دو دا زموږ د چمن تجار دی په دغه حلیم پلازا کوټه کې چې نن کوم ور بل سوی ولو دا زموږ د دغه ورور بس د موږ ستاسو ښه. موږ به دوی ته څو دلاسا ورکړو، څه به ورته ووایو دوی ته. موږ د حکومت څخه اپیل کوو، غوښتنه کوو چې تیر کال په ویش منډۍ کې د کاکړان په منډۍ کې اور بل سولو، د تجارانو 3.5-4-5 کروڑ روپۍ تاوانونه وسوله چې برته د افغانستان اوسنی حکومت سره راجمع سوله چې د کم تجار څونه دغه تاوان سوی ازاله یې برته ورکړله. نو د دا تجار د 2 کروڑو لپټاپونه په د علیم پلازا کې سوځل سوي دي. دا یو 50 دغه 15 لک روپۍ شاوخوا د یوې نغدې پرتې وې دا ګردې وسوځل سولې چې زموږ د کور اسونه یې سولو. هغه په دغه پلازا کې علیم پلازا کې چې موږ کاروبار کوئ نن چې کومه بده پیښه رامنځته سوله ټوله پلازا وسوځه سو په دې کې د دوی ټوله تاوان وسولو. موږ به ودو ته څو دلاسا ورکړو، ودو ته به کومه دی خبر وکړو په دور باندې د دوی دلاسا وسي، د دوی پاملرنه وسي، د دوی پام واوري. موږ ودو ته به څه ووایو؟ نو موږ دغه چې لایو راغلي یو په ژوندۍ بڼه. موږ د خبرې مقصد دا دی چې حکومت د دغه تجارانو ورونو سره ښه وکړي. دا ګرد اکثره د چمن تجاران دي، په دې کې د یوې نفر 4 پوانونه سوځل سوي. د هغو چې ما معلومات وکړي 2 کروڑ روپۍ تاوان سوی دي. بل زموږ شناخته ملګري باچا خزاده ډېر سنجیده اخلاقمن انسان، د جمال الله ورور بل دغه ورور نعمت الله چې د هغه 2.5-3 کروڑ روپۍ تاوان سوی دی. د نورو تجارانو چې 4 کروڑ روپۍ وي تجار واټساپ را کړی و، نیټ د بدمرغه نن په کوټه کې کار نه کوئ چې اوس ما واټساپ وکاتی ګرده تفصیل یې رسولي 4 کروڑ روپۍ تاوان سوی ولو. نو دوی ته به موږ څو دلاسا ورکړو، څه به ورته ووایو. موږ د دوی سره دا وخت دونه مدد کولی سو چې د حکومته پورې د دوی اواز ورورسوو، غږ یې ورورسوو چې د دوی سرکتي نور څه نسي کولی، صرف دونه پیسې ورکړي چې دوی دوباره خپل کاروبار په شروع کې خپل د کومه د کور روزنه ده پالنه ده هغه په وکړي. نو تودي صاحب ته په دا اړه باندې څه وایي؟ د دو مجلس ته واورېدی، د دو دغه اوښکې دي، د دو موږ دو ته څه ووایو؟ د دو مجلس زه وژړولم قسم تاوان خو انسان راځي، هر وخت سړي د تاوان راځي. مثال ما ته یو شپې تاوان نه